دیارلسم سپارہ دویم رکو سورہ یوسف اتم رکو دیارلسم سپارہ دویم رکو سورہ یوسف اتم نمبر رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوت یوسف راغد یوسف رونا فدخلوا علیہ دوی خواتا حاضر شو فعرفهم پس یوسف علیہ السلام دیو پیجندل وهم له منکرون او اغد دل پہچان نہ انجانو ولما جهزهم بجهازهم پس هر کله چې دوی سامان دوی ته ورکړو په ورکولو سره قال اتوني باخ لكم من ابيكم یوسف وی خپل میرنی رور لپلار نما خواته راولی الا ترون انی اوفی الکیل آیا تاسو نه ګورئ زه پیمانه پوره ورکوم وانا خیر المنزلین او زه له واړو نه غټ بهترین مهمان نواز یم فإن لم تأتوني به که تاسو دی ما خواته رانوستو فلا کیل لکم عندي بیا بس تاسو دپاره ما خواته ماپ تول نوي ولا تقربوني نه به تاسو ما خواته نږدې راځئ قالوا سنراود عنه اباه ورونی وی مونږ به دا خواهش پلار خود د خواته ذکر کوو و ان لفاعلون او بېشکه مونږ ضرور کوونکي یو وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم یوسف خپلو غلامانو ته ووی دوی کم مال راوړی کمې روپۍ راوړې د دوی په دې بوجیو کې کېږدئ لعلهم یعرفونها لپاره د دې چې دوی وپېژني اذا هر کله انقلبوا الى اهلهم چې دوی واپس شي کور والو ته لعلهم یرجعون لپاره دې چې دوی واپس راشي ولما رجعوا الى ابيهم پس وخت چې دوی واپس شو خپل پلار ته قالوا یا ابانا منع منا الکیل ای زمونږ پلاره مونږ نه غله منې کړه فارسل معنا اخانا پس د مونږ سره زمونږ رور ولېږه نقتل چې مونږ غله راوړو وإنا له لحافظون او بېشکه ضرور مونږ به د دې حفاظت کوو قال هل آمنکم علیه پلار وی زه تاسو باندې بروسه وکم د متعلق الا مگر کما امنتکم علی اخیه من قبلو څنګه چې ما بروسه کړی په تاسو باندې دې نه مخکې د ضرور متعلق فالله خیر حافظا الله لواړو نه بهتر نگهبان دی وهو ارحم الراحمین هغه لواړو نه زیات رحم کوونکی دی په رحم کولو سره ولما فتحوا متاعهم پس هر کله چې دوی خپل سامانونه کولاو کړو وجدوا بضاعتهم پیدا یې کړو په هغې کې خپلې روپۍ ردت الیهم چې دوی ته واپس کړلی شوې وې قالوا یا ابانا وی ای زمونږ پلاره ما نه بغي نور مونږ ته څه پکار دي هذه بضاعتنا ردت الینا دا زمونږ هغه مال دی چې مونږ ته واپس شوی دی ونمیر اهلنا او مونږ کور والو ته غله هم راوړه ونحفظ مونږ به کور والو ته غله راوړو ونحفظ اخانا او مونږ به د خپل رور حفاظت کو ونزداد کیل بعید او یو اخبوج به نور هم زیات راوړو ذلک کیل یسیر بادشاه تر مخه دا ایس نه وي قال لن ارسله معكم وی هرگز بز دی تاسو سره پرېنږدم حتی تؤتوني موثقا من الله چې تاسو ماته الله مضبوطه واده رانه کړئ لتؤتن به لتأتنني به ضرور به تاسو دی راولوئ الا ان یحاط بکم مگر که تاسو ګیر کړلی شئ فلما آتوه موثقهم پس وخت چې د یعقوب سره واده وکړله قال الله على ما نقول وکیل وی الله زما په هغه خبرو چې تاسو یې کوئ وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد ای زما زامنو په یوې دروازې مه وردننه کېږئ یولس واړه وادخلوا من ابواب متفرقه په جدا جدا دروازو وردننه کېږئ وما اغني عنکم من الله من شیء زه تاسو له الله نه په یو شیز کې هم بچ کولی نه شم ان الحکم الا لله حکم ټول د الله دی علیه توکلت ما په ده باندې بروسه ده
وعلیه فلیتوکل المتوکلون او په د باندې باروسه کوونکي باروسه کوي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم پس هر کله چې دوی وردن نشو څنګه چې پلار دوی ته حکم کړو ما کان یغنی عنهم من الله من شیء الله له طرفه چې دوی ته سره رسی هیڅ شی نشي بچ کولای الا حاجتا فی نفس یعقوب مگر هغه چې خواهش و د یعقوب قضاها او پورا کړلی شو وانه لذو علم لما علمناه بشک یعقوب صاحب علم هغه چې موږ دته ښیلی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق پوهه نه لري